وګورئ سوچ وکړئ تاسو که نه لکه ستاسو خیال دا 13 ورځ باندې مولانا ادریس صاحب د چارسدي هغه د فیلډ مارشل باره کې څه تعریفي توصیفي کلمات ویلي شیخ الحدیث دی خبرې بدې نه وې کړې ټیک خبرې کړې وې فیلډ مارشل صاحب موږ هم د هغه تایید کوو چا باندې بد لګي په چا باندې ښه لګي په امریکا یو سوپر پاور ډېر بدماش چې هغه ځان ته سوایو او هغه نن پاکستان ته یا وزیر اعظم ته فیلډ مارشل ته اوس لګیا دي منت کې چې ماره د ایران سره وغه وکړه دا د پاکستان کامیابي ده که نه دا منل غواړي دا زموږ یو سافټ ایمیج دی د پاکستان چې دا دنیا ته ښودل غواړي خبره ده د ښه کار تایید به کوو او بالفرض که د چا نه یې خوښ نو ټیک ته نه دی خوښ د چا خوښ دی د چا نه دی خوښ څوک په زور څوک خوښولی نه شي او هغه یو عالم دی حق ورته حاصل دی چې چا ته خبره وکړي خپل رای په څه باندې ورکړي یاره چې د هغه خلاف چې کوم طوفاني بدتمیزي برپا شو که نه مختلف علماو هم چې د کومو خلکو د هغه د تنظیم سره نه لګي زه د هغه په تنظیم کې نه یم و دا څه وایم چې ډېر خلک چې د هغه په تنظیم کې نه وو هغه علماو د هغه خلاف داسې بکواس وکړو او عام خلکو سیاسي خلکو مو وکړو ټیک ټاکرانو مو وکړو هغه یو په سعودي عرب کې مردار دی ساقي جان بنو د هغه چې کوم بکواس شروع کړی دی او نور ټیک ټاکران دي او شیخ الحدیث او عالم د هغه خلاف یې څه وکړل یعنی ولې ځکه دا زما په پارټۍ کې نه دی بل خبره نه ده ځکه د ده پارټي او زما پارټي جدا ده بس دغه فرق دی ما او تا د چا پارټي نشو برداشت کولی دین به د چا سره ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل احترام مسلمانان ورونو مانند سورت احزاب شپږشتمې سپارې نه یو آیت مبارک تلاوت د سورت حجرات او د سورت الحجرات په دې مبارک آیت کې چې کوم خبره ده نو د هغې تعلق د اخلاقیاتو سره دی او د هغې تعلق د معاشرت سره دی چې په معاشره کې به په اجتماعي ژوند کې به موږ څنګه ژوند تېرو اسلام یو داسې دین دی چې موږ ته د انفرادي ژوند اصول هم راښودلي دي او د اجتماعي ژوند اصول هم موږ ته راښودلي دي په انفرادي ژوند کې موږ ته وایي چې د الله نه ویرېږئ د الله یره زړه ته کوزه کوئ خپل عقیده برابر کوي خپل انفرادي عباداتو د هغې خیال وساتئ نو دا قرآن او سنت کې الله او رسول موږ ته ویلي دي او داسې سپټ پناه زموږ نه څه شی نشته دی قرآن سنت کې هر څه شته او دویم نمبر زمونږ اجتماعي ژوند دی ځکه په دې معاشره کې انسانان اوسېږي پیریان خو موږ نه یو انسانان چې اوسېږي نو انسان څه ته وایي د انسان تعریف چې کوم علماو کړی دی نو وایي چې وما سمي الانسان الا لانسه وما القلب الا انه يتقلب وایي د انسان ته چې انسان وایي
د دې مختلف وجوهات دي. یو وجه دا ده په هغې کې چې انسان د انس نه دی، وما سمي الانسان الا لانسه. انسان ته انسان ځکه وایي چې په انسان کې به انسي، انس مانوسیت محبت به پکې وي. انسان به مینه کوونکی، د بل څه به مینه کوي او د ده څه به خلک مینه کوي. دا به داسې خوش اخلاقي چې دا به د بل چا سره مینه کوي، او دا به داسې خوش اخلاقي چې خلک به د ده سره هم مینه کوي. نو که انسان داسې ځان جوړ کو چې د ده څه خلکو مینه کوله، خلکو ته نفرت نه کو او دم د چا نه نفرت نه کو، نو دا انسان دی. په ځان باندې سوچ پکار دی. بالبرس که موږ د خلکو نه نفرت کو نو موږ انسانان نه یو بیا، او یا زمونږ نه خلک نفرت کوي نو بیا به موږ انسانان نه یو. انسان وایي دی دا چې نه به ته د چا نه نفرت کوي، نه به ستا نه څوک نفرت کوي. او انسان دی ته وایي چې دا به د مخلوق خدا سره محبت به کوي، مینه به ورسره کوي، او مخلوق خدا به د سره مینه کوي، محبت به کوي. ایت انسان وایي. او بالبرس که موږ داسې یو چې کله انسان داسې د ټولو خلکو سیس ته ورانه وي، دا ځان له تسلي ورکوي، وایي زه ښه سړی یم او ښه سړی د خلکو بدي شي. نه ښه سړی د خلکو بدي نه شي. ته چې د خلکو بدي شي نو په تا کې به څه کمزورۍ وي. کله کله خدا چې د دین په بنیاد باندې د عقیدې په بنیاد ستاسو خلک ورانه کړي نو خیر دی. داسې خو د ابراهیم علیه السلام سره ورانه وه، داسې د رسول الله مبارک سره ورانه وه. په ځان باندې به سوچ فکر پکاري. او یو رای په دې کې دام دی چې انسان د نسیان نه دی، او نسیان هیر ته وایي نو په انسان باندې نسیان دی، دنه خبره هېرېږي. ولقد عهدنا الى آدم فنسیا ولم نجد له عزما. سورۃ طه کې چې راځي آدم علیه السلام ته موږ یو حکم کړی خو د هغه نه هېر شوی، او چې د الله د پیغمبر نه خبره هېرېږي نو زموږ نه هم به هېرېږي. بهر تقدیر د انسانانو په معاشره کې موږ اوسیږو، او د انسانانو په معاشره کې چې کله سړی اوسیږي نو په دې کې به په انسانیت باندې اوسیږي. انسانیت اوس د دې انسانیت په دې چاپېرچل کې او په دې سماج کې او په دې معاشره کې چې کله سړی وخت تېروي نو د هغې دپاره څه قوانین پکار دي، څه قواعد پکار دي، څه ضوابط پکار دي. هغه قوانین او قواعد او ضوابط په قرآن کریم کې په صورت الحجرات کې الله بیان کړي دي. په دې وجه باندې خبرې به څنګه کوو د هغې چل م راښودلی دی. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي. ګورې په تیزه تیزه خبرې مه کوئ، خبرو چل م راښودلی دی. د هغې سره سره په قرآن او سنت کې موږ ته د چا سره د خبرو اترو چل م راښودلی دی. چا سره کله ملاقات کې نو څه به ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرا لهم. مینه په څه باندې زیاتېږي، نفرت په څه باندې کمیږي. دغه شل موږ ته راښودلی دی. یو قوم په بل قوم پسې خندا مه کوئ، یو قوم د بل قوم مذاق مه وړاوهئ. عزتمند سړی په تاسو کې تقوادار دی. د ټولې خبرې په قرآن کې په صورت الحجرات کې الله رب العالمین موږ ته بیان کړي دي. د دې وجې باندې زه نن به کوشش کوم چې دا نننۍ خطبه زمونږ په حسن اخلاق باندې راشي چې مسلمان خوش اخلاقی. په قرآن کریم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صفت شوی دی په سورۃ نون والقلم وما یسطرون کې چې الله رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې انک لعلی خلق عظیم. اے د الله پیغمبره ستا اخلاق ډیر بلند اخلاق دي، ته د ډیرو اعلی اخلاق مالک یې. د مور بیبي حضرت عائشہ رضی الله عنها نه چا تپوس وکړو چې د نبی علیہ السلام د اخلاقو چې الله کوم صفت کړی دی نو د نبی علیہ السلام اخلاق څنګه وو؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي او ته فرمایي چې کان خلقه القرآن. د نبی علیہ السلام خو قرآن او قرآن باندې عمل، بس په قرآن عمل کول خوش اخلاقی ده، او چې په قرآن عمل نه کوي نو بد اخلاقی انسان. اصل خبره په قرآن باندې عمل دی، قرآن کریم باندې عمل کول دا حسن الخلق دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت پر ورځ باندې کله اعمال تللی کېږي. ور زمونږ درې قسمه اعمال دي. زمونږ اعمال قولیه چې کوم تعلق د ژبې سره دی، کومې خبرې مونږ کوو، او دې ته قولی عبادات وایي. عبادات قولیه یو ته عبادات بدنیه وایي، په لاسو باندې مونږ کوم کارونه کوو، په پښو باندې کوم کارونه کوو، په سترګو باندې کوم کوو، په غوږونو باندې کوم کوو، دې ته عبادات بدنیه ویل کېږي. او دریم نمبر زمونږ عبادتونه هغه دي چې هغې ته عبادات مالیه وایي، لکه زکات دی، په حج کې پیسې لګي، صدقې دي.
مسلمان درې قسم عبادت کوي. ایاک نعبد دا معنا ده چې خاص موږ ستا عبادت کوو. قولي عبادتونه هم ستا دپاره دي، بدني هم ستا دپاره دي، مالي هم ستا دپاره دي. نو دا ټول عبادتونه، دا عبادتونه به د قیامت په ورځ باندې دا به تللیږي. او بعض علما وایي چې نه، عبادتونه څلور دي. یو په هغې کې عبادات قلبیه دي، د زړه عبادتونه. د زړه عبادت هغه دی چې د هغې تعلق د زړه سره دی، صرف د ارادې سره، د سوچ سره، د فکر سره د هغې تعلق دی. په ژبه باندې هغه سړی کوي، نو په لاسو باندې هم نه کوي، په خپو باندې هم نه کوي، بس د هغې تعلق د زړه سره دننه دی. چې په دې زړه کې ته داسې شي چې ته د الله رب العالمین عقیده اعتقاد په زړه کې وساتې، ستا سوچ فکر پازیټیو وي، نیګیټیو سوچ ستا نه وي، د خلکو باره کې ښه سوچ کوې، د خلکو باره کې غلط سوچ نه کوې. دې ته د زړه عبادتونه ویلي. اصل عبادتونه د زړه دي، ځکه چې رسول الله فرمایي انما الاعمال بالنیات. په دې وجه باندې عبادات قولیه، عبادات بدنیه، عبادات مالیه، عبادات قلبیه، د ټول عبادتونه به د قیامت په ورځ باندې تللی کېږي. عقاید ځان لري، عباداتو خبره کومه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دې عبادتونو کې د ټولو نه چې وزنی عبادت دی چې د قیامت په ورځ باندې هغه زمونږ د اعمالو تله درنی، دا به څه شی دی؟ دا د انسان خوش اخلاقي ده. نی منځ وایو، نه روژه ویلا، نه زکات وایو، نه حج وایو، او دارنګې نه صدقې ویلې، نه عمرې ویلې، نه تبلیغ وایو، نه جهاد وایو، سی وایو. حسن الخلق، بهترین خوی. د قیامت پر ورځ باندې چې د عقیدې نه وروستو کم عبادت او کم عمل زمونږ د اعمالو تله درنی، هغه خوش اخلاقي ده، بهترین اخلاق دي. بهترین انسان څوک دی چې خوش اخلاق وي، دغه اخلاق برابري. او بیا علما وایي چې درې څیزونه په کنټرول کی، ژبه په کنټرول کی، او لاس په کنټرول کی. د ژبې ضرر چاله نه ورکوي او د لاس ضرر، او په زړه باندې محنت کوي، ځکه د زړه کنټرول له چا نه راځي. خو دا مسلسل یو سټرس کوي او دا مسلسل کوشش کوي چې زه په خپل زړه باندې یو پازیټیو او مثبت سوچ په دې باندې د پاسه لازم کوم او لاګو پیږم. بعض انسانان یې ټول عمر داغه تھنکینګ او داغه سوچ فکر نیگیټیو وي، نیگیټیو تھنکینګ، هر وخت سوچ غلط دی داغه. یعنی د چا په باره کې بعض انسانان اړو پازیټیو کمنټ او پازیټیو تبصره نه کوي، مثبت تبصره نه کوي. چې تاسو ته کې د پلانې سره څنګه دی، بیکاره سره دی، یره دا خزا بیکاره خزا ده، د عالم باره کې سوي دا اړو په سبانی پويږي نه، یره چې دا حکومت د پلانې کارو کوم، حکومت ټول غلدي. الکه دا قوم څنګه دی، دا خورر بیکاره خلک دی. الکه د دې مدرس باره کې څه خیال دی، د خو هیڅ درس نشي کولای. یعنی د دې د الله د بندا د خلینو اړو د چا صفت نه راوځي. بعض انسانان په دې معاشره کې دغه شانی جوړي، هغه چټول عمر سوچ کې داغه تھنکینګ او داغه سوچ فکر نیگیټیو. دا انسان د اسم نه، دا انسان دی په خپل رویو باندې سوچ فکر وکي، ریویو دیوالی د خپل نظریو، جایزه دیوالی، دا د خپل اعمال او محاسبه په خپل د ځان سره وکي. د دې انسان په باره کې د معاشره ریسپانس او رد عمل دا دی چې دا انسان به آیسولیټ کیږي، دا انسان به ورځ په ورځ باندې د خلکو نه لري وځي. اخر داسې انسان تاسو سوچ وکړئ، دا انسان بیا د ډپریشن او د ټینشن بیماری بیا ګولې خوري ځان آیسولیټ مستقل در باندې. او کله کله داسې ټول خلکو ته ګناهګار ښکاره کیږي، ټول خلکو ته ګناهګار ښکاري. زه اکثر چا سره کینم کنه، نو هغه چې کینی رځي بس وخت ډېر خراب راغلی دی او بس هر څه ګډ وډ دي او ښځې مرانې دي او سړی مران دي او مولیان هم سم نشته دی. نو دې مطلب خدا دی چې زه ښه سړی یم که نه، چې ټوله معاشره ورانه ده ته پکې څنګه ښه. دا بنیادي ترباني د دماغو بیماری ده، دا د دماغو مستقل بیماری ده. البته د دې په مقابله کې یو بل پرسنالټي ده، یو بل تشخص دی، هغه دا دی چې بعضې خلک هر څه ته ټیک وایي، هر څه اوکې دی، بس هر څه ټیک دي. که څوک مونځ نه کوي، یاره نه به کوي که نه. که څوک روژه نه نیسي، هلکه نه دي نیسي روژه، ستا پکې څه کار دی. که یو سړی دی د مور پلار خدمت ته کوي، مړه به ځواني ده کوي به، او جواني ہے دیوانی، الشباب شعبة من الجنون. هلکه سړی کنزل کوي، مړه کوي، بس تر چا په قبر کې نه سملی، یعنی هر څه ته ټیک وایي، اباحت پسند. دا انسان هم داسې نه وي، دا به مسلسل د دې انسان نه به کرمینل جوړېږي، د دې انسان نه به بیا جرایم پیشه جوړېږي. د وجه باندې دا دواړه چې کوم انتهاګانې په دې معاشره کې دي، دا دواړه سوچونه غلط دي. غلط هر څه ته به ټیک هم نه وي او هر څه ته به غلط هم نه وي. ولې؟ ځکه تعالی الله عقل درکړی دی. په دې عقل دا یو پیمانه ده، پیمانه کسوټي ده.
په دې عقل باندې ګوره خطه خوا یا بد بد وایا ایو عالم ته چا ویلی وکنه چر تقریر وکړه هغه تقریر نشو کولای وی چې خلکو مجبور کوي چې نسی کار دی چې لکه خخ دی بد بد دی خک وای بد مکوي کم از کم چې دا خبر خو ته معلومه ای کنه چې خطه خو او بد بد وي جګړه ځان لمو ګورا چې چا غلطي کول او تو ورته چې تا غلط کارو کو د سیمو وای خیر دی خودم ردا چې کم از کم د خو او د بد پہچان او تمیز ته کولای شي که د خو د بد تمیز دی نشو کولای نو بیا دا انسان نه دی لہذا انسان بس کوي انسان به سوچ او فکر به مثبتي د انسان په باره کې به خصوصي البته هغه چې کوم غلطي ده دغه چې کوم کمزوري ده دا غي د لری کولو کوشش وکړي نو خوش اخلاقی به معاشره کې جوړيږي دا غي اوس مثال تاسو وایم په تور مثال موږ په دې معاشره کې ژوند تیرو کنه او په دې معاشره کې برائی دی او غلطي ده ختمول غواړي کنه نو څنګه به ختمو په جګړه باندې په سوشل میډیا باندې هغه باره کې بیان کو کنزل وو ته کو نه دا غي باره کې طریقه رسول الله مبارک خو دلیدا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ملګری دی خریم نومې دی خریم اسدی رضی الله عنه اکی دوه غلطیاں وي یو غټ سړی پرې خو دلې وي غټ سړی رسول الله نه خوخي نن سبا په طالبانو مولیانو پیدا شوق د سنو ډیر زیات دی غټ سړی د رسول الله نه خوخي دا نه د مجاهدینو لباس دغه طرز دی او نه د علماء او د طلباء دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وخت درې قسمو وفرا لما جمعه په ترتیب د ولې جبانه وفرا هغه وختو ته وی چې دا څنګه چې موږ عام وخت کټ کو زمونږ د عام مسلمانانو چې دا د غوګونو سره دا څنګه کټینګ موږ کو دغه ته وفرا ویلې کیږي او بیا پسې لمه د لمه غي ته چې دا د غوګونو دي سکو تر ورسیږي که تاسو خیالي بعض خلک وخت کټ کی او دا سکټ ولور کی د دې غوګونو سره دا زګونو سره غټ شي او نور خپل مزیدار شاته را سټ کاری کی ته لمه وای او دریم ته جمعه وای جمعه دې ته چې دا د سټ تر اوګت شي او دی وګو تر ورسې دا سټ پټ کی صرف دا سټ پټ کی د قدرې وختو دا د رسول الله مبارکو دا نن سبا چې کوم الکانو یا طالبان دي یا مولیان دي یا مجاهدین دي او نن سبا ټیک ټاکران دي ټیک ټاکران وته زویما یا ټامیان الکان چې کوم د غټ سنې ګره به خرولي برید به غټ کریخي او غټ وختو په دې سره خلک یې او دا وخت به بیا او نن سبا چې ګوري به زلفان خطو زلفان پورته په خوا به دا سندرغاړي ګډ وړي ویلې اوس ناتخوانان الله تعالی فقر هفته کړی دي چلته سندر مارکیټ ترازی نو سیب او دزګار ناشته او په سټوډیو کې او د سندري په طرز باندې ناد او نظم جوړ کړي دې په ورودو کې ثواب نشته دا د ارننګ او دا د پیسې د ګټلو لپاره یو ذریعہ ده خو ناتخوان ګیره پرې خدا و کم چډم دی هغه ګیره خړی او یا ناتخوان غټي سړي پرې خې دی او ډم ورکوټي وخت پرې خې دی بس دغه پرې خې بیا په دې وجبانی ناتخوانانو لم بکار دادي نظمونه وای تاسو سندري پرېګ دوی سندرغاړي په تندر مولای اغستا نظم چې اوري د غانې او د سندري په مینه کې به اوري دا سن نظم شوستا نظم او نثر دا دواړه د تربیت او د دعوت طریقې دي خو چې دا د دعوت ګورته ته معلومي حسن ابن ثابت هم شاعري کړی دا انن سبا خو بس ټول عمر دقه چې ادا لکان دین معلومي کې دا ناتخوانان ټول سندري مندري اوري دین معلومي کې دا کنه زکه چې ګوري په سندر په سبا د نظم راځتلې قسم سندري او دا سيزونه دا طریقه ټیک نه ده بار تقدیر د خوري مسدي وختم داسې غټ غټو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وخت غوټ نو خو بل دا و چې دا پنسي چې وي او دا پنسي به د ګټو نه لاندې وي څنګه چې کله کله بعض لکانې د پنسو خیال نه سادي کنه او چې څوک ورته دا پنسي چته کومه او یار خلک پسې دی ته په سبانه ها خلک پسې دی ته په سبانه یو دم دا کله چې په دې معاشره کې د سنت دعوت چاله ورکه نخډیر بدی سره ښکار کیږي دا وته ډېر رسې کمقل او بیک وړو دا سدا د پتر د زمانه ښکار کیږي مړ په ګیر پسین خته یو پټو په پسین خته یو په پنځو پسین خته خلک اسمان ته وختل خلک پوګمې ته وختل شیخ عنایت الرحمن مرحوم الله دې غریق رحمت کی هغه ته چې چا دا خبرو کړل چې خلک پوګمې ته وختل مولیانو سم مطلب په پنځو پسې او یا په وختو پسې بدی پسین خته یا ویل اس پوګمې دي چې ختی وسم په ولاړې باندې امتیازي کوي اخلاق په کې نشته دا باندې رئیس دکړي کس پوګمې ته وختل په ولاړې باندې امتیازي کوي کاسمان ته موخي چې پاغوي کې د حلال او حرام تمیز نشتا هغه خلک زمونږ د پاره نه دی رول ماډل محمد رسول الله صحابه کرام اهل بیت او رسول الله صحابه سیرت زمونږ د پاره دی دا دوه غلطیاں پکې وي نو نبی علیہ السلام خود سم کول شل خورې مده خوراشه وخت به د کټ کې پنسي بوچا دیږي ورته ویل شو کنه بالکل ورته ویل شو نبی علیہ السلام حکمرانم دی استادم دی پلارم دی مشرم دی خو په زور باندې پنسي اوچته کوي وخت ریکټ کا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعوت طریقه د سنوا مولیانو صاحبانو دا چل یاد کړي داعیانو تبلیغیانو دعوت والا هغه خلکو ته ما چې د رسول الله طریقه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو ویلو
خریب نشته دی. او نبی علیہ السلام پوهېدو چې د خریب ملګري ناست دي. یو موقع کې ویل چې نعم الرجل خریم لولا طول جمته و اسبال ازاره. خریم ډېر ښه سړی دی، خو که دا ویښتې لږ واړه کړلی او دا پنسي لږ یې اوچت کړی دی که نه، چې دا اوږدې اوږدې سڼې ختمې کړی وی دی نه وی او پنسي یې اوچتې وی، نو ډېر ښه سړی دی. خبره وشوله. نو خریم هم دا نه ویل چېره نبي علیه السلام ته خلکو مخکې دي ولي ویل او ما ته به دې ویلي وي. نه پوهېدو نبي علیه صلات وسلام طریقه د مینې د شفقت د محبت وه. نو یو ملګری لاړو وی خریمه نبي علیه السلام د ډېر تعریف وکړو، خو دوه غلطیانې د پکې دي. څه غلطیان د پکې دي؟ رسول الله مبارک ویل چې سڼې دې غټې غټې دي او پنسې دې ډېرې زیاتې لاندې دي. خریم ویل ښه دا دوه غلطیانې زما په پرسنالټي کې او تشخص کې او شخصیت کې دا مداخلت کې یو ښې نه دي. ویل چوړکۍ راواغستله، ویښتې په سټه باندې لرې کړل او دا کم لنګ و هغې په دې مینځ باندې کټ کړو چې دا کپړاړو زه اوچتول اړو غواړي، نو بس زه به دا پرتوګو یا دا لنګ به زه لنډ کوم دې لپاره چې بار بار اوچتوم یې نه. بس ټیک شو، خبره وشوله. بیا چېرته پنسې په ځمکه نه دي راښکلي، بیا چېرته غټې سړي نه دي هغه خریم پرېښودلي. دا د رسول الله د دعوت طریقه وه. په دې وجه باندې نبي علیه السلام چې فرمایي خیر الناس من ينفع الناس، ښه انسان هغه دی چې ګورې دا نورو خلکو له فایده ورکړي. نو خوش اخلاقي، نو خوش اخلاق انسان بداوي په معاشره کې برایي وویني، نو چې په ښه طریقه باندې دا برایي خلکو ته وښیي. دا زم د علماو دپاره څه کمی دی، حکمرانانو ته او علماو ته هېڅ کمی نشته دی. بالبرس په یو ملک کې د لاین آرډر مسایل دي، په یو ملک کې د قانون وایلیشن دی، په یو ملک کې چېرته څه داسې جرایم کېږي، نو حکمران ته څه ګران دي. حکمران وزیر اعظم دی، چیف جسټس دی، وزیر اعلی دی، گورنر دی، صدر پاکستان دی، نو هغه به خپل حکم به جاری کړي، نوټیفیکیشن به وکړي او د علاقې ډي سي ته او اے سیز ته هغوی ته به حکم وکړي او د تاڼو ایس سی چوګانو ته، نو ماښام به ټول قانون نافظ شوی وي. دغه طریقه ده که نه؟ نن سبا په دې وطن کې قانون شته خو قانون نافظ نه دی. چې نه دی قانون نافظ، په دې وجه باندې برایانې نه ختمېږي، نه ختمېږي برایانې که نه؟ برایانې ولې؟ حکمرانان خپل کار نه کوي. حکمرانان زبانی جمع خرج، بس دغه ډرامې دي، بس زبانی جمع خرج دی. پلانې قانون پاس شو، پلانې قانون پاس نه شو. په دې 13 ورځو کې بلکې یو څو کاله وړاندې زموږ د صوبایي حکومت هم یو بل پیش کړی، نوټیفیکیشن یې کړی، او بیا زموږ د وفاقي حکومت هم کړی چې د جنکو سکولونو ته، د جنکو کالجونو ته، د جنکو یونیورسټیانو ته نه به ورته وزیران ځي، نه به ورته سړي ځي، نه به ورته سیکرټریان ځي. د جنکو سکول کالج ته به جنکۍ ښځې به ځي او د لکانو هغې ته به هلکان ځي. یو ورځ دې ما ته څه ګوښه چې په دې قانون باندې دی وزیرانو عمل کړی دی یا په دې مطلب سړو عمل کړی دی، په سبا باندې دغه وزیران او دغه منسټران او سیکرټریان روان دي جنکو په سکولونو کې د یو شیب ته تام کوي او هلته د هغوی څه ناسته وي. کوم دی قانون؟ زمونږ په ملک کې المیه دا ده چې قانون جوړېږي، کتابونه دومره ډک شو. دا تقریبا 27 ترامیم زمونږ په آئین کې وشو که نه؟ 1973 کې چې زمونږ کوم آئین و په هغې کې 27 آئیني ترمیم، 20 ځله زمونږ د حکمرانانو په دې آئین کې ترمیم وکړو چې 20 ځله ته یو خبره واړه راواړې په دې کې پاتې څه شي. او د 28 ترمیم چې پاس شوی دی او غالبا او که نه دی، خو د هغې دپاره هم تیاری شروع دی. نو چې 28 ترمیمات یو خبره وکړي او ته 28 ځله واړې راواړې ځل پکې پرېښودل. خو دا سوچ پکار دی چې دا کم 27 ترمیمات تاسو کړي، آیا په دې معاشره کې څه ښکاري د هغې آوټپوټ شته؟ نشته دی. معلومیږي دا چې حکمرانان زمونږ د عوامو سره مخلص نه دي. یو دویم نمبر کار علما کولی شي، بلکې د حکومت نه زیات کار علما کولی شي. علما هغه دا دي چې دا منبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ سره دا ټوپک هم دی، دا توپ هم دی، دا B-52 هم دی، دا F-16 هم دی، او دا هر قسم جاز دی، او دا بلسټک میزایل هم دی، دا هر څه شی دی. دا د محراب ته محراب ولوي. محراب مطلب دا د جنگ اله ده. اله محراب معنا دا د جنگ اله د ټوپک دی. دا دې ځای نه ډزې کوه که نه؟ دې ځای نه په برایانو باندې ډزې کوه. عجیب خبره دا ده په یو کلي کې څو محرابونه دي، په یو ملک کې څومره محرابونه دي، په یو صوبه کې ضلع کې څومره محرابونه دي، خو د دې محراب نه شیطان خلاف ډزې نه کېږي. د دې محراب نه بیرته د دې علماو دارنګې د مسلمانانو په خپل منځ کې ډزې په یو بل باندې کېږي. لہذا دې منبر ته چې کوم مولي صاحب وختو، خطیب ورته راوختو، د هغه سره قسمه قسم اسلحې ورسره هلې، ده ته الله موقع ورکړله چې اوس د دې معاشرې اصلاح وکړه. زموږ مسله څه ده؟ د دې محراب نه د قرآن و سنت دعوت څوک چاله نه ورکوي. د دې مولي صاحب او زما چې د چا سورانه ده، په طور مثال ما ته په دې جومات کې قسمه قسم پارټو والا خلک ناست دی، نو چې زما د کومې پارټۍ سره نه لګي نو زه په منبر د هغې خلاف لګیا یم. او دا بس اثر وکړي. هغه به دې پوهېږي نه خلک ولې ګیاګانې خوري، دا خلک بوس خوري چېرته نه پوهېږي دا چا خلاف لګیا دی. دا خبره بس اثر وکړي.
یا زما یو مذهبي پارټي بدی شو عالم می بدی شو زه پاګه پسې لګېدل ما یا د تر زوی سم ورانه ده کنه او زه دغه خلاف لګیایم دا سر نه کوي بیا په دیو جبانه د دې منبر د پاسه چې کوم عالم ناشته کوم خطیب ناشته نو هغه وګوري کې په دې معاشره کې ښه کارونه دي داغه تحسین به وګړي دا کار ټیک دی او چې کوم غلط کارونه دي نو په کار د چې دا په طریقه باندې داغه اصلاح وکړي او کله چې دا خطیب او عالم او مولانا صاحب د دې معاشري اصلاح په ښه طریقه باندې کوي نو په قلاره باندې دا برای نه بیا ختميږي ورو ختميږي او راول باندې کې او چاورونه کې بیا سو خبره نه مني په دې دنیا کې درې قسمه ملکونه دي یو ملکونه خو لکه زمونږ د پاکستان په شاینه به کې قانون شته نه به کې اخلاقیات شته دواړه به کې نشته دي سبا کې قانون باندې عمل کیږي پسند کیږي څه خلک خوش اخلاق دي څه بد اخلاق دي څه خلک قانون مني څه نه مني یو بعضی ملکونه داسې چې باقي رول اپ لا ده باقي قانون دی امریکا دا او فلان دی او فلان دی او چین دی او سعودي عرب دی کنه سعودي عرب کې قانون دی قانون د ټریفیک داسې قانون دی کنه چې پولیس نه ولاړ په روډ باندې او چې تخپل گاڑی د 120 نه اړه 121 طریقو نو ال تپړک کیمرې وتاواله او بس تا ته موبایل ته میسج راغلی چې 110 ریال 120 ریال 300 ریال 1000 ریال 2000 ریال جرمانه شولې نو الته کې پولیس نشتا الته کې د چا سره سټیک پلار کې نشته پلاس کې نشتا خو ډرایور چې دی که پښتون دی که پنجابی دی که عرب دی که عجم دی نو بالکل ټیک ډرایوینګ برابر اخوا دی خوږیږي نو چې بیلټ نه اچولې نو تصویر بدنا پړق بوشي نو تا ته به تصویر راشي ستا تصویر بستا موبایل ته راشي چې لکه ما خو بیلټ نه دی اچولې پارکینګ دی ورانو کو سیګنل دی چرته مات کو دې ته قانون ویل کې نو بعضی ملکونه په قانون باندې جوړیږي او بعضی ملکونه دادي چې هغه په قانون هم نه دی روان او په بے قانوني هم نه دی روان بلکې هغه په ایتکس باندې په اخلاقیات باندې روان دي هغه چې کوم اخلاقیات یا خدي یا بد دي هغه اخلاقیات چې ورکړي دي نو هغه اخلاقیات په بنا باندې ملکونه روان دي لکه به تور مثال په یورپ کې مشته راسي خصيفت که په یورپیانو کې دي اب بیانو او که په مشرقیانو کې دي اب بیانو په ناروې کې او په جاپان کې ناروې کې ما د یو کس باره کې اوریدلی زنانه واغوي چې ما د ځان سره بچي بوتلی پاکستان نه نو هلته کې ماشومان وهل نشته ته ماشومان وهي پوهه کې ماشوم به نه ماشوم به پوهه کې نو هغه زنانه وي چې ما د ځان سره بچي بوتلی ول زمونږ د مشرانو خو طریقه دار چې کشرانو ته و چې ګوره مشر ته بخپې نه غځې قبلې ته به نه غځې کتاب ته به نه غځې مور پلار ته به نه غځې موږ داسې وایو که نه نو هغه و چې ما خپل ماشومان بچي بوتلي نو ویل یو ګاونډ کې واده و د افغانستان څخه زنانه را سره وي هلته اکثر مسلم کمیونټي که نه د پاکستان خلک تللی و د هغې خپل منځ کې دعوت ماوت شوی نو ویل هغه افغانانې ښځې وې او نورې ښځې مې پاکستانۍ وې ویل زما د ماشومانو داسې یو مخامخ نورې زنانه ناستې وې هغوی ته د خپې داسې غځولې وي ویل ما وله دا خپلې څه وې چې خپې راغونډې کا بد اخلاق خپې راغونډې کا ویل افغانۍ ښځې راته ویل چې ګورې نن خو د ماشوم له ګزار ورکړو سبا ماشوم له ګزار ورنه کړي ویل چې ولې ویل دلته چې څوک ماشومان وهي نو ګورې جیل ته به ځي جیل ته د هغې نه پس ما خپل ماشوم نه دی والی او دا مطلب نه دی چې ماشومان وران دي پوهه کوې به بس ماشومان ټیک دي ستا نو بعضې خلکو په اخلاقیاتو باندې کار کړی دی په دې وجه باندې چې کوم معاشره کې په اخلاقیاتو باندې کار وشي دا اخلاقیات که د مسلمان دي که د هندوانو دي که د هر چا دي زه وایم چې ناروې والا او جاپان والا او هندوان هغوی په اخلاقیاتو باندې کار کولی شي موږ یې ولې شو کولی موږ یې نه کوو اصل کې ها موږ یې کوو نو نه حکمرانانو سره فکر شته او نه زمونږ د علماو سره فکر شته نه د خطیبانو سره فکر شته بس موږ دا دنیا چې ورانه نو ښه به دا دنیا چې ورانه زمونږ په پاکستان کې دوه سیسټمه چلیږي که ستاسو خیالي تاسو به وایئ چې څنګه سیسټمونه دي دوه دي که نه دي د چکدرې پورې یو سیسټم دی د چکدرې نه ښکته بل سیسټم دی هغه دا ده چکدرې پورې چې ګاډی که په ښې طرف باندې بوځي که په ګس طرف باندې بوځي که تیز وي که په قلاره ځي که په چا باندې ارن وي او که چا باندې ارن نه وي که ورټیک په رایټ هینډ باندې کوي که په لیفټ باندې کوي او چکدرې نه چا خواته بیا د سوات موټرې ته وخېږه که نه ترې ګاډی بیا خوا که که نه ځه بیا د ګاډی لږ وران ورټیک وکړه بیا بیلټ وامچوه اوور سپیډینګ بیا وکړه ویلینګ بیا وکړه عجیب کار دی یو پاکستان دی د موټروے پولیس هم ساتلی دی او های وے پولیس هم ساتلی دی او ټریفک پولیس هم دی او د موټروے نظام بالکل ټیک ټاک دی د های ویز نظام برباد دی موږ د ټریفک نظام مفلوج دی ولې اچھا سوچ په خبر تاسو کړی دی کنه یعنی کبه پرس پاکستان نه جوړیږي نو موټروے ولې جوړه ده دینه معلومیږي دا چې پاکستان بن سکتا ہے لیکن نہیں بناتے لوگ دا نه جوړي پاکستان دا حکمرانان د عوامو سره نه دي مخلص کدا مخلص یو پکار دا وا د موټروے نظام روان دی های وے نظام ولې نه روان
او دویم نمبر زمونږ علماو بالفرض که محنت کولې کار کولې نو معاشره ولې نه جوړېږي؟ دا بنیادی تر باندې زمونږ معاشره کې خوش اخلاقي نشته دی. د یو بل یاد ساتي عزتمندو، زه خبره رانغاړم، خوش اخلاقي په معاشره کې به ال راځي، معاشره به ال جوړېږي چې د ټول نه مخکې منګه د څلورو څیزونو خیال وساتو. د دې څلورو څیزونو خیال ساتل انډیویجولی او که منګ انفرادي طور باندې او که اجتماعي ژوند زمونږه، چې هر انسان، هر پاکستانی، هر مسلمان دا خبر په ذهن کې واچي چې دا څلور کارونه چې دي نو دا زما دپاره لازمي دي، اخلاقیات دي نه جوړېږي. اول دا ده چې موږ به د یو بل د مال خیال ساتو، یو. دویم نمبر د یو بل د وینې خیال ساتل. دریم نمبر د یو بل د دین او د عقیدې خیال ساتل. څلورم نمبر د یو بل د عزت خیال ساتل. دې ته ویل کېږي مقاصد شریعت. یعنی چې کله یو سړی مسلمان شي، شریعت خپل کی، د دې شریعت څه مقاصد دي؟ یعنی سړی ولې مسلمانېږي؟ به طور مثال زموږ څوک تپوس کوي که نه زه عیسائی یم، یهودي یم، ولې مسلمان شم؟ زه ورته یم چې زموږ د شریعت مقاصد څلور دي. کله چې دې شریعت کې او په دې اسلام کې سړی راننوځي، دا شریعت انسان له څلور تحفظات ورکوي. تحفظ د مال ورکوي، مسلمان به د بل مسلمان، د بل انسان مال ته نقصان نه ورسوي. چې تا د چا مال ته نقصان نه رسو، معاشره 25% ټیک شوله. دویم نمبر دا چې مسلمان د بل مسلمان، بلکې بل مسلمان نو، مسلمان به د انسان د وینې خیال ساتي. حفظ الدم ورته ویلېږي، حفظ المال، حفظ الدم. چې کله د چا د وینې خیال ساتي، ډز به نه کوي په چا باندې، په چا باندې به بم نه وراچي، خودکش دماکه به نه کوي، په چاقو باندې به څوک نه وهي، په چوړکۍ باندې به څوک نه وهي، په ډانګي باندې به گزار نه کوي، په چا باندې به گزار نه کوي که نه، ځکه چې د هغه د وینې خیال ساتي. دا به کې دویمه سیکیورټي شوله. شریعت دویم مقصد دا دی. دریم نمبر د هر چا د دین به خیال ساتي. که ستا په دې معاشره کې مسلمان دی، د اسلام خیال به ساتي. که هندو دی، دغه د هندویزم خیال به ساتي. دغه باباګانو ته به کنځل نه کوي، دغه بوتانو ته به کنځل نه کوي. پوه کې به و داسې به نه وي چې ستا عبادت غلط دی او زما دا ټیک دی. نه، هغه ته به وایي چې غلط دی، ولې خبرې ورپسې نه کوي. که دا عیسائی دی، دغه به خیال ساتي. په دې وجه باندې زموږ په دین کې د اقلیتو حقوق دي باقاعده. تاسو به دا خبر ناشنا ښکاره کېږي نه چې دا څنګه خبرې وکړه چې د عیسایت به خیال ساتي. دلیل واوره. رسول الله ورکو جماعت کې ناست دی، مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې ناست دی. نجران، سعودي عرب، سعودي ته څوک دی به نجران پیژني. نجران نه وفد راغلی، نجران نه وفد راغی، د عیسایانو دی، مسیحي برادري ده، مسلمانان نه دي. د مازدیګر په ټیم کې د رسول الله خواله رالل. چې کله نبی علیہ السلام د مازدیګر ټیم شو، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنوب طرف ته مونږ شروع کو، ځکه د مدینې نه خلک جنوب ته مونږ کوي، د مدینې نه مکه جنوب طرف ته ده. نو نبی علیہ السلام په دې طرف باندې ودرو، داسې دا جنوب دی زمونږ نه، دې طرف باندې ودرېدو. او دا زمونږ مشرق دی، دا جنوب دی، دا مغرب دی، دا شمال دی، او دا مشرق دی. او عیسایان مشرق ته مونږ کوي. چې کله صحابه کرام په دې طرف ودرېدل، او دا عیسایان رالو مشرق طرف ته مونږ شروع کو، د رسول الله په جماعت کې شروع کو، مشرق طرف ته مونږ شروع کو. نو صحابه کرام لقار ورغه چې زمونږ په جماعت کې نبی علیہ السلام خاموش تکي د دین دی، د دې اقلیتو د حقوق موږ تحفظ وکړو. دا سه به یو بل د دین خیال وساتي. او څلورم نمبر د انسان د عزت خیال، د انسان د عزت خیال وساتي. د مسلمان د عزت، د انسان د عزت، که ښځه ده او که نر دی او که ماشوم دی او که غټ دی، عالم دی او که جاهل دی، دغه د عزت خیال وساتي. زمونږ په دې معاشره کې خبره مشهور ده، لکه په علماء پسې خبرې مه کوه، علماء نو په انسان پسې خبرې مه کوه. علما خو ډېره غټه مرتبه ده، عام انسان دی، نه به کې پسې خبرې. پیغور به نه ورکې د رنګ، د نسل، د قوم، د قبیلې، د علاقې، د جسامت، د دې پیغور به چاله نه ورکې. حدیث د بخاري شریف دی، باب المعاصی من امر الجاهلیه کې امام بخاری دا حدیث راوړی دی. د رسول الله یو صحابي دی، دغه نوم دی عمار بن یاسر. د عمار مور چې واغه توره وه، مور رنګ یې تور و. ظاهره خبره ده، څوک به توري، څوک به سپیني، څوک به زیړي، څوک به خړي. نو دا د عمار د مور چې توره و، نو ابو ذر غفاري رضی الله عنه د بنو غفار قبیلې سردار دی. بنو غفار دا ډېر اوچت خاندان، او دا د بنو غفار خاندان اوچته مو، زورور مو. او ابو ذر غفاری دومره عظیم شخصیت دی چې داغه نه به خلک یریدل، بلکې داغه په باره کې راځي چې ماشومان بچی راول که نه، لکه خلک یو د بو راغی، نو خلکو له ابو ذر راغی، ابو ذر نه ماشومان یریدل. دا ابو ذر اوچت خاندان، اوچت شخصیت، ملک خان، نواب. او یو ورځ د عمار ته ویلو، خبره ورته کوله، نو قار شو ویل ابن السودا، ای د تورې ښځې بچیا. نبي علیه السلام ویل ابو ذر تا ورته پیغور ورکو،
او ورته وی اعیرته بامه یا ابا ذر انك امرؤ فيك جاهلیه. ابو ذر ته د عمار له د مور په غور ورکو ګوره ته د سړی چې پتا کې د جاهلیت صفاتونه وسم دي نه دي ختم شوي. ابو ذر فورن توبه ایستلا او راغی ورته عمار زستانه معافي غواړم. وای ما معاف کړی. وای نه داسې نه سم لاستو ویل راشه او زما په دې سر د پاس راوخېږه چې زما د دې سر نه د جاهلیت دا جذبات ختم شي. هغه ورته وای نشم درخته وای نه پرېدم دې نه ما پیغور درکړی د راشه زما په دې سر د پاسه ودرېږه. عمار راغی د ابو ذر په دې سر د پاسه ودرېدو نن نه پس بچاله پیغور ویل نه ورکوم. دا څلور کارونه دي د سړی د مال خیال ساتل، دغه د وینې خیال ساتل، دغه د دین خیال ساتل او دغه د عزت خیال ساتل. دا څلور تحفظات شریعت هم ورکوي او موږ په معاشره کې داسې ژوند شروع کړو دې ته خوش اخلاقي ویل کېږي بیا مو معاشره جوړیږي. راځئ اوس په دې آینه کې په دې شیشه کې موږ ځان ته ګورو چې موږ د خلکو د مال څومره خیال ساتو، موږ د خلکو د وینې څومره خیال ساتو، د چا د عزت خیال څومره ساتو او د چا د عقیدې او د چا د دین څومره خیال ساتو. موبایل موږ ته میلاو شوی دی موبایل او په دې موبایل کې راغلی دی فیسبوک او په دې فیسبوک باندې قسمه قسم فیک آیډیانې جوړې شوي دي. یو نوم باندې بل نوم باندې بل نوم باندې آیډیانې دي. پته نه لګي چې دا څوک دی چې چا سې نه لګي نو د هغه خلاف پوسټ کوه او هغه ته کنزل کوه او یا په هغه په پوسټ باندې کمنټ کوه او که څوک ستا معلومات کې معلومات دی نه کېږي. که پښتون دی که پنجابی دی که عرب دی که عجم دی نن سبا تاسو موبایل کولاو کوي چې ستاسو سره په فرینډ لسټ کې 5000 فرینډز دي که نه په دې کې به 2000 آیډیانې فیک دا ولې څه چل دی؟ دا زموږ د اخلاقو هغه معیار دی نو دغه اخلاق دي که نه. د څو پر چې زما او ستا د فیسبوک نه فیک آیډیانې نه ختمې شوي ما او تا یو زنده قوم ژوندی قوم نشو جوړېدلی. دا کومه خبره ده چې ته خپل شناخت هم نشي ظاهرولی، ته خپل نوم هم چاته نشي ښودلی. دا زموږ د اخلاقیاتو معیار دی. او که ته وې په دې طریقه باندې زه جرایم ختمومه دغه جرایم دپاره حکومت هم شته او محراب هم دی د هغې نه ختم که که نه. دا صورت حال دی. او د دین حفاظت څه کې مړه دین غټه خبره ده. یهودو نسواره پرېږدوه موږ د خپل دا مذهبي تنظیمونه بل برداشت کولی شو. وګورئ سوچ وکړئ تاسو که نه. که ستاسو خیال یې دا تېره ورځ باندې مولانا ادریس صاحب د چارسدي هغه د فیلډ مارشل باره کې څه تعریفي توصیفي کلمات ویلي وو. شیخ الحدیث دی خبرې بدې نه وې کړې ټیک خبرې کړې وې. فیلډ مارشل صاحب موږ هم د هغه تایید کوو چا باندې بد لګي په چا باندې ښه لګي. په امریکا یو سوپر پاور ډېر بدماش چې هغه ځان ته سوایو او هغه نن پاکستان ته یا وزیر اعظم ته فیلډ مارشل ته اوس لګیا دي منت کې چې ماره د ایران سره روغه وکړه. دا د پاکستان کامیابي ده که نه؟ دا منل غواړي. دا زموږ یو سافټ ایمیج دی د پاکستان چې دا دنیا ته ښودل غواړي. خبره ده د ښه کار تایید به کوو. او بالفرض که د چا نه یې خوښ نو ټیک ته نه دی خوښ د چا خوښ دی چا نه دی خوښ څوک په زور څوک خوښولی نه شي. او هغه یو عالم دی حق ورته حاصل دی چې چا ته خبره وکړي خپل رای په څه باندې ورکړي. یره چې د هغه خلاف چې کوم طوفان بدتمیزي برپا شو که نه مختلف علماو هم چې د کومو خلکو د هغه د تنظیم سره نه لګي. زه د هغه په تنظیم کې نه یم او دا څه وایم چې ډېر خلک چې د هغه په تنظیم کې نه وو هغه علماو د هغه خلاف داسې بکواس وکړو او عام خلکو سیاسي خلکو مو وکړو ټیک ټاکرانو مو وکړو. هغه یو په سعودي عرب کې مردار دی ساقي جان بنو د هغه چې کوم بکواس شروع کړی دی او نور ټیک ټاکران دي او شیخ الحدیث او عالم د هغه خلاف یې څه وکړل. یعنې ولې ځکه دا زما په پارټۍ کې نه دی بل خبره نه ده ځکه د ده پارټي او زما پارټي جدا ده بس دغه فرق دی. ما او تا د چا پارټي نشو برداشت کولی دین به د چا څه برداشت. او دا یوازې زه د نورو کارکنانو ته مې یوازې نن د مولانا ادریس خبره نه ده. ګورئ دا خبره باندې زه خپلو شاګردانو طالبانو ته که زما څو شاګردان پکې ناست اوري الحمدلله زه په هر کلاس کې دا خبره کوم. زما شاګردان د دې ګواه دي. زه ورته وایم چې ګورئ که ته نن د چا په عالم پسې خبرې کوې سبا به ستا په عالم پسې دا خبرې کېږي. دا ګورئ هغه وایي که نه چې عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں. زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. دا جون کله کله زما واستان انتقام علی د کراچۍ یو بل عالم وکنه یو څو میاشتې وړاندې مفتی عبدالرحیم د جامعة الرشید چې کوم د هغې هغه مشر دی مفتی عبدالرحیم صاحب څه وخت کې به د پاکستان دا پوجیان یا د آی اس پی آر صاحب دې تلي ول د جامعة الرشید ته د پاکستان ادارې دي حق ته حاصل لکه زما مدرسې ته راځي که د بل مدرسې ته ځي چې مطلب ډي جي آی اس پی آر نشي تللی فوجي نشي تللی پولیس ادارې ته نشي تللی دا څنګه پاکستان شو.
نو مفتی عبدالرحیم سے بوله پروګرام کړو هغه ډي جی اسپیار سے په کچر د تغیر مخیر کړو ویرجی همدغه مذهبي تنظیم کارکونانو هم ګورې امنه یم چې چا د مولانا عبدالرحیم سره لګیدل دي طالبانو مولیانو چې کوم بد اخلاقی کمنټونه کړی دي کنه ما د سکرین شاټ یې اغستې چې څوک ماته کلو زم راشه ستاینم ماته معلوم ده دا هغه خلاف دا پلان دی او دا فوجي دی او دا د حکومت ټټو دی او دا دی او دا دی دغه مولانا عبدالرحیم خلاف دی مذهبي تنظیمونو والا خلکو باقي عام خلک نو دا چې کوم بیزتی کړي وا ځکه هغه مطلب ابل طرف ته دا غي نورسته دی د باجوړ مولانا دی د ارشاد توحید والا مانو میریږي مولانا عبدالجبار صاحب عبدالجبار خاکی صاحب ارشاد توحید پنځپیر والا دی اب چرته خبره کړي وا نو باقي چې د مذهبي لپاره کوم دغه بیزتی وکړه نو ته مذهبي لپاره سره ټوپې د شنه ټوپې بسر کړي دا او چون کې دا سره پنځپیره دی نو پنځپیره د ستاسو دشمن دی سو نو نن کتا بالفرض په پنځپيري پسې ویل سبا پتا پسې وي تا نن په مولانا عبدالرحیم پسې ویل نن به پتا پسې وي نن په مولانا ادریس پسې وي سبا پتا پسې وي په دیو جبانه زنن مذهبي کارکونانو ته د دینی جماعتونو کارکونانو ته نصیحت کوم ها نور خبره دوا اے د مذهبي تنظیمونو کارکونانو کستا تعلق د دیوبند سره دی او د اهل حدیث سره دی او کبرېله او کوم بچبره او چې کوم تنظیم سره ستا تعلق دی د سو پورې چې تا د بل مسلک د بل پارټۍ د بل تنظیم د عالم قدر نه کړي او داغه بیزتی د نه پرې خودلی نو ټیک ټاک بستا د عالم سبا سره بیزتی کوي په دې مخ خوشالهګا چې نن مولانا ادریس بیزتی وشوله سبا بستا د عالم بیزتی کوي په یو جبانه د یو بل د عزت سره لوبه کول ګوره دا خطرناک شی دی او نن زمان او دا کار ټول پښتنو شروع کړی پاکستانیانو شروع کړی میډیا آزاد ربګا زمون یو رشتہ دارو دوبۍ نه راغله مدرسه کې زما سره ناستو دوبۍ نه راغله نو مال څنګه چلې دوبۍ کې حالات څنګه وو الته خو د ایران حمله کې د خلکو سویل ماته ویل نه ویل په دوبۍ کې څوک غږم نه کوي غږ مل خارجيان ولا خارجيان خو نشي سویلې د دوبۍ خپل عرب چې کم دي کنه دوبۍ والا خلک دا شارجي دي او کدا د پجيري دي او کدا د رسول خميري او کدا زری څوک غږ نشي کولای که یو ځای کې بم را پرې وته داغه نه ویډیو نشي کولای داغه نه تصویر نشي اغسته هغه خپل سیستم هغه بند کړی دی پاکستان دې بده کې میډیا ازادي د چې چا سوي ویل هغه به وي که په عالم پسې ویلو که په حکمران پسې ویلو زوی ما که تنقید سره په عالم باندې کوي مثبت تنقید په عالم دی مو کی په حکمران دی مو کی په فوجي دی مو کی په پولیس دی مو کی او چې دا مثبت تنقیدی او د دې تنقید په شابه استاد تربیتی او اصلاحي بالکل حق ته حاصل لې او کړه دې تنقید مقصد داغه هته کی هغه پړو ځان ول کولی دا معاشره چې په دې بد اخلاقی سمر بدنام شولا ځکه سوچ کوم چې دا بد اخلاقی کم پیک تور رسیدل کم انتها زمانه د خیال کدا په قانون باندې او یا چرته په وعظ نصیحت باندې دا بد اخلاقی ختم شي ورس پورز باندې حالات بل طرف روان دي ځکه د مذهبي خلکو نه خلک اسم نفرت کی جمعه ته څوک ناراضي او دا د جمعې پورز باندې زمنګ سیو کورم دی هغه چې کله لکان ځوانان کله خبر شي کنه دا 2223 ګریډ افسران کنه ته به دي کارونه دي ډیر زیات او بالکل یو منټ وسره زیاتی نشته چې پوهیږي چې یاره بس په اصلاحي سیب تقریبا تقریر ختمول ختمي په دغه ټیم کې بیا رامنډي به وي تیز برازي او ول الله را ته پرېک دوی نا وخت دی جمعه ته زما اوس ورته سکول چې نا وخت راتللی او دغه یو فورم د غیله ملکان لیټ راځي خبره و نه وري چې نه اوریدلی نو بیا نو الحمدلله ک نور جمعهونه کوي کنه کی زمنګ د جمعه تاسو د گواہی مونږ په هر ایشو باندې خبره کوو چې سم کیږي خدا سیب خو نا وخت راځي نو بیا خدا د سنه خبر نه دی او وزګار دی کنه د خوب نه را پاسيږي نو چې بل چل نور دی په مولا پسې ولګره مولا په امن خبر نه کوي او مولا د پښتونخوا په اسټس باندې خبر نه کوي او په ماینز باندې خبر نه کوي او په منرل خبر نه کوي او ته پښتونو په حقوق باندې خبر نه کوي بدبخت کتر اغله وي په د هر ایشو باندې مون خبره کړی دا او ته خو نه راځي جمعه ته بسنګ ځان خبر کې او د علماء سره خو تاسو هم د دې ستا خو بدی شي نو بس دا بکواس په بیا کوي په دیو ځبانی عزت مندو زره دې خبره قائل الحمدلله زما دا ټول دعوت د دې گواه دی زه وایم بعضی خلکو علماء پس خبرې مکو خلیبم کوي شوازي علماء نو په انسان پس خبره مکوا چې دا سو کم دی د انسان بی عزتی مکوا ځکه نبی له صلوات والسلام د خپل مرګ نه یو اتیا ورځې مخکې په میدان عرفات کې کوم تقریر کړو نو باغې کې سو خبرې کړې وې زه روان یم او زما یو سونه ستونه واوري چې ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام كحرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا اے مسلمانانو پتا سبحانه درې سوزونه دیو بل حرام دي ان اموالکم استاسو مالونا
ودماؤکم ستاسو ویني واعراضکم ستاسو عزتنا علیکم حرام پتاس باندې حرام دي د یو بل مال عزت او جان داغي عزتي مکوئ. دا رسول الله نصیحتو عالم تم دی او عام سړی تم دی هر چاته دی. لہذا د انسانیت قدر وکړي. ها کستاو سره د نظریاتو خلاف دی وکوه سره. ګوره بالفرض یو شی ته ټیک ویما کنه دا د دې خبرې ثبوت نه چې هر سړی دی وته ټیک وای. نه 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 زما د سوچ سره ستا اختلاف راتلی شي. یا زه یو شی ته غلط ویما دا د دې خبرې ثبوت نه چې هر سړی به ته غلط وای. نه نه تا یو خبره ته غلط ویلا تا یو خبره ته ټیک ویلا نو بس خلک به سوچ کې خلکو له موقع ورکا کله چا خو خشول ستا تایید به وکي کله چا خو خنشول مخالفت به وکي. تا ته حق نه حاصل چې بچا باندې خپل نظریات په زور باندې منی چې نه زما د خبره به نه ستا د خبره غلطه ده. دا درس نه په اسلام کې دی او نه په يهودیت کې دی او نه په سیکولرزم کې دی او نه په هندو مت کې دی. په هیڅ یو مذهب کې دا دعوت نشته. لہذا زمونږ د پاره دغه تعلیمات دي چې مونږ کله اجتماعي ژوند تیرو او معاشره کې کله ژوند تیرو نو باغې کې مونږ د اخلاقیات او خیال بساتو. الله دې مونږ ته عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.